شهید چا قتل کو او د اویس شهید اصلي قاتلان څوک دي دوستانو کو چې تاسو لري پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ کو اوسه پورې چې زمونږ د چینل مخه نوی سبسکرایب کړئ خو موږ زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه وغه چې زموږ خلیوا نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي دوستانو اویس د ضلع چارسدي په خلیچن مندني علاقې کې اوسېدو د اویس شهید پلار بختور شاه ډیر غریب سړی و د خپل حق حلال مزدوري کوله او خپل بچو د تعلیم مکملو و دوستانو چې هغه حق حلال مزدوري ته پرې نه غوښتو او د خپل د زړه ټوټه اویس ولا ډیر بې دردۍ سره قتل کو دوستانو د اویس شهید د قتل نه بعد ډیر سوالونه اوچت شوي وو چې اویس شهید ولې قتل شو او چا قتل کو او چې کله د اویس شهید درې قاتلان اسد الیاس او زین الله بیدپتات او ویلي چې مونږ اویس د یوې جنې په سر باندې قتل کړی دی ونه دوستانو اویس د یوې جنې په سر باندې نو قتل شوی دا په اویس باندې دوی یو الزام لګولی وو دوی د اویس نه وزېدل چې مونږ د اویس پرنګي سار شو او دوی د اویس پرنګي نه سازېدل او دوی د اویس پلار له په زړه کې یو غټ سوری پیدا کو او د اویس د سره قتل کو دوستانو چې کله اویس شهید قتل شو د اویس شهید د قتل نه بعد د اویس شهید پلار ډېر وجلل وایي زما بچي چا قتل کو خو چې کله پولیسو انویسټیګیشن شروع کو په انویسټیګیشن کې اسد الیاس او زین العابدین چې کله ونیول شول نو دوی ټول حقیقت ښکاره کو چې مونږه اویس قتل کړی دی چې بیا کله دوی ته پته ولګېده چې مونږ اوس پولیس نه خلاصوي نو دوی په جیل کې یو پلان ساز کو د هغه پلان په مطابق یې داسې خبرې وکړلې چې اویس په مونږ قتل کړی مونږ بېګناه وو مونږ پولیسو وهلو ټکولي وو د دې د وجې مونږ د اویس شهید قتل ومنلو چې کله دوستانو دغه دوی د پلان ساز کو دوی په دغه پلان کې کامیاب شول اول اسد او زین العابدین د جیل نه رها شول د هغې نه ورپسې پوره یو هفته بعد الیاس هم د جیل نه رها شو دوستانو چې کله دا درې وانه د جیل نه رها شول د اویس شهید په پلار باندې په زړه باندې مرچکې او مالګه وډرول شول ځکه چې کله یو بچی ډېر بې دردۍ سره قتل شي او بیا د هغه بچي قاتلان هم معلوم نشي نو دوستانو دا څومره د زیاتي وخت دی اویس شهید پلار سره ډېر زیات ظلم شوی دی اول اویس شهید سره ډېر ظلم شوی دی اوس چې کله دا درې وانه راخلاص شوي دي نو اوس د اویس شهید پلار وایي چې زما د زوی قاتلان دا درې وانه نه دي نو اخر زما زوی چا قتل کو زما د زوی ګناه څه وه چې دومره بې دردۍ سره یې قتل کولو او بیا دا قاتلان رها کېږي د اویس شهید پلار وایي زه د حکومت نه دا مطالبه لرم چې واپس په د دوی ضمانت نه منظوره شي او دوی به جیل ته لاړ شي خو نه دوستانو دوی واپس جیل ته نشي تللی چې کله یو قیدي د جیل نه راخلاص شي هغه بیا چېرته جیل ته تللی دی نه دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام